نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون البجمن در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې سرسری د ختم نبوت متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو احادیث مبارکه مې د تویلو نور څه تفصیلی بیان مې پدې نو کړي نن مې د موضوع د ختم نبوت لپاره زما او ستا او د مخکینی د خلقو کردار څه دی او کردار به څه کوو او الله رب العزت که زمونږ استاسو په عمرونو کې برکت واچو نو د ختم نبوت لپاره به څه کوو نو یو څو عامې خبرې دي خو دومره ده چې ستاسو په فهم باندې راولم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې د ختم نبوت خدمات کوي نو وای دې زما د ذات خدمت کوي ډېره ناشنا نقطه ده ګوره که موږ تاسو په دې خبره پوهیږو تر قیامت پورې چې څومره مسلمانان راځي او د ختم نبوت خدمت کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال لسوکال وړاندې د دیش مسلمان مومن بنده په حق کې دا ویلي دي چې ګوره دا دې زما د ذات خدمت کوي نو مونږ او تاسو له دا لازمه ده
چې ځان د ختم نبوت په سلسله په خدمت کې شامل کو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات خدمت شي. علما ذکر کوي چې کله د ختم نبوت مسله چری راشي د دنیا په ملکونو باندې هم ډېر راغلي دي او په دې پاکستان کې زما او ستا په ژوند کې دا مسایل ډېر راغلي دي. نو بیا په هر مسلمان باندې دا فرض شي چې دې د ختم نبوت دفاع وکړي. یو عمل چې د یو انسان د پاره فرض شي او دې نه کوي نو دې ګناهګار دی. نو ما ته به د ختم نبوت دفاع همیشه کوو چې د ختم نبوت دفاع مو ونه کړله نو ما ته په دې باندې ګناهګاري کوو. د دې متعلق مې د یو څو واقعات را مخې کړي دي. یو عالم الدین واقعه مې د راوړې ده پکې ستاسو د فهم د پاره چې د ختم نبوت لپاره په دنیا کې څومره قربانیانې ورکړې شوې دي نو هغه ټولې قربانیانې قابل تحسین دي. نو دغه شانتې ما ته به هم د ختم نبوت د دفاع قرباني په ما ته لازم ده چې کوو به غلام قوس هزاروي یو عالم الدین تیر شوی دی یو ډېر بزرګ سړی و. یو وخت کې د پاکستان MNM تیر شوی خو د ختم نبوت لپاره ډېرې غټې قربانیانې دي. یو زوی و یو زوی او دا زوی دته ډېر ګران و. یو فرده ته اطلاع رااله چې په یو علاقه کې قیدیانیت والا راوچت شوي دی استاد سره مقابله کول غواړي. او علاقې چې کم ده د قیدیانیانو اکثر ګمراه کړه سیب ته لږ راشه. غلام قوس هزاروي رحمت الله علیه چې کله دا خبره راورسېده نو دې کور ته واپس نشو. چې کله دا خبره رااله چې یو علاقه کې دغه شان دي یو قیدیانیان دي او تا سره مناظره کول غواړي نو د په دغه وخت باندې ډایرکټ روان شو مقابله ته روان شو. د کور نه ورته اطلاع رااله او دته هم دا پته ده چې زوی مې ډېر سخت بیمار دی او ناجوړه دی. د کور نه ورته اطلاع رااله چې زوی ډېر سخت ناجوړه دی او بیمار دی او ډېر سخت حالات شدید حالات کې بیمار دی او واپس شه.
دو ورته په جواب کې وی دا د ختم نبوت مسله ده زما د زوی مسله به اواره شي خو دې مسلې ته زما تک لازم دی او فرض دی چې دې دوران کې دې ځای ته لاړو مقابلې له لاړ چې مقابلې لاړو د قیدیانانو سره مقابله کوي بیا ورته اطلاع راله چې زوی دې وفات شو د زوی نوم یې زین العابدین و زوی دې وفات شو او راشه د زوی په جنازه کې دې شرکت وکړه غلام غوث ازاروی رحمت الله علیه وته فرمایي وي د زوی جنازه به مې څوک وکړي خدا د ختم نبوت دا مسله کا ما داسې پرېښوسته نو دا به پاتې شي زوی دفن شو د زوی بیماری ته واپس نه شو زوی پکې وبېللو لاړو د قیدیانانو سره مناظره وکړه مقابله وکړه د ختم نبوت دفاع وکړه نو دا زموږ ستاسو د علماو داسې په زرګو کردار د علماو دی عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه یو بهترین حادثه تیره شوې ده الله رب العزت ولې یو بهترین आवाज هم ورکړو او عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په قیدیان په علاقه باندې مکمل سرکار د طرف نه ممنوع و عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه ته د قیدیان مسلمانانو وی سیب وی دلته ستا حاضری لازمي ده د قیدیانانو په مرکز کې موږ د ختم نبوت دفاع وکړو الته مسلمانانو دا خبره عامه کړه چې عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه را روان دی د اغازه چې څومره پولیسو هغه دا خبره دغه کړه چې ګوره عطا الله شاه بخاری په نه راځي دلته ممنوع دی عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه و تو فرمایي چې زما سر قلمېږي زه دې خبرې ته تیار یم خو د ختم نبوت دفاع بکوم عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د جماعت په صف کې راټول کو او په یو سوزکی کې واچو او هغه جلسې ته ورسو د عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د جماعت په صف کې راتاو کو دس او په یو سوزکی کې واچو او د هغه جلسې ته ورسو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې کله سټیټ ته وخت د اغازه د پولیسو مشر وته ویل وي عطا الله شاه صاحب کوشا گرفتاری ورکا ته په دې ایریا باندې ممنوع د سرکار د طرف نه هغه وته وی عطا الله شاه بخاری
که د ختم نبوت په دفاع کې شهید شو نو وای دا شهید نه دی. که چېرې د ختم نبوت په دفاع کې شهید شو نو دا به د عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه غنیمت او فضیلت وي. علما ذکر کوي چې په یو تلاوت د قرآن وکړو 20,000 قیدیانین په هغه ځای باندې د عطاءالله شاه بخاري په تلاوت مسلمانان شول واپس. نو زما ورونو مونږ او تاسو هم د ختم نبوت دفاع په ما او تا په هر مسلمان دا فرض دا لازم ده چې دی به د ختم نبوت دفاع کوي. یو مذهب امام مالک رحمه الله امام دی. هغه یو قول له پیش کوي وای چې په کومه ایریا کې د ختم نبوت دفاع نه کیږي نو د هغه قوم د پاره هلاکت بس کافی دی. مطلب دا دی چې هغه قوم ته نور دغه ایریا دغه قوم ته په دنیا کې وخت تېرول عبث دي. دا د علماء ما تاسو ته و معمولی غونته کې کردار وي. کله چې په یو ریاست کې د ختم نبوت دفاع د ختم نبوت د رسالت څه مسله راوچته شي علما ذکر کوي چې کله په یو ریاست کې د ختم نبوت څه مسله راوچته شي دا مسله ده اوس نو د هغه ریاست په هر مسلمان باندې فرض ده چې د ختم نبوت دفاع هلته وکړي چې دیو پکې سرونه ولې نه بیلي. اکثر که ستاسو سوچ وي الحمدلله زمونږ ریاست داسې نه دی خو بعضې وخت کې یو ملک ګستاخ وشي یو ملک ګستاخي وکړي د مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زمونږ د مسلمانانو د ریاست پاکستان اکثر دا مطالبه د پاکستان د ریاست نه چې د دې سفیر جلا وطن کا دې سره تعلق بساته ځکه زما د محبوب ګستاخي کړې ده نو اکثر بیا موږ د ریاست دا مطالبه نو اکثر د ریاست خلاف موږ په دې خبره ټول اوچتیږو نو که ستاسو سوچ یو څو کاله وړاندې 2019 که 2018 کې دغه تحریک لبیک چې راوچت شوی څومره شهادتونه ورکړل یو فیره تقریبا په پاکستان ریاست کې څه مسله د ختم نبوت راغلی وه په یو وخت باندې 12,000 علما شهادتونه ورکړي دي دا ټولې خبرې تاریخ لیکلي دي نو مونږ او تاسو به هم
کې یو څو نقطې مې تاسو له دا راوچتې کړي دي. مونږ او تاسو هغه شانتې علما نه یو، عوام یو، کمزوري یو، لا علم هم در سره. مونږ او تاسو به څه کوو؟ چې کوم وخت کې د ختم نبوت زه خپله د جلسو ډېر سخت مخالف یم. زنده‌آباد او مرده‌آباد په دې هېڅ څه نه کېږي. اکثر په دې جلسو کې زنده‌آباد او مرده‌آباد چغې والې کېږي. یقین به الله وکړي ټول خپل وخت ضایع کوي شي. خو چې کوم وخت کې جلسه د ختم نبوت وي، تاسو یقین په الله وکړي ما دا خپل ضمیر ملامته کوي. چې دې جلسې ته ستا تک وس اے مسلمانه لازم دی. نو هغه جلسې د ختم نبوت یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق یو داسې جلسه وي نو زه به هغه جلسې ته حاضري کول غواړم. د خپل وخت مطابق حاضري وکړم. یم یا الله ما خپل حاضري وکړه. نو تاسو ته دا درخواست کوم چې کله د ختم نبوت داسې یوه جلسه وغیره وي، هغې که سیاسي لیډران وي که غیر سیاسي لیډران وي، مونږ وایو بعضې خلک داسې اعتراض کوي. زمونږ په دې مبلغینو حضراتو باندې وای مړه ما ته پلان کې ناست دی، دا د خپل وخت داسې و، ما ته تعلیم کوي. مونږ ورته څه وایو په جواب کې؟ مونږ ورته وایو نه، ته دې کس ته مه ګوره، ته دې کس ته کښېنه چې دا د چا خبره کوي. ته د دا خبره اوره چې دا وایي د چا خبره. د دې کس ذاتیاتو ته مه ګوره، دې خبره کوي د الله او د الله د رسول دا واوره. نو کله چې د ختم نبوت جلسه میدان ته راشي، نو موږ او تاسو ټولو له دا لازم دی چې د ختم نبوت په جلسه کې په میدان کې حاضري کوو، د خپل وس مطابق، او بیا الله ته ووایو چې الله زما دا دومره وخت د ختم نبوت دپاره قبول کړي، دومره حاضري مې وکړه. بعضې وخت کې د ختم نبوت په پاکستان کې د ختم نبوت خپل یو تحریک دی. تاسو ته مخکې 2022 کې ما دا بیان کړی و چې د ختم نبوت یو قیدیانیانو خپل داسې یو تحریک شروع کو. علماء کرام ورته راپاڅېدل، دوی ورته خپل د ختم نبوت تحریک شروع کو، دوی ورته خپل دفاتر قایم کړل. نو دا خو کافران دي، ټول د یو بل سره یو دي، او بیا په قیدیاني باندې خو شاته یوروفیل استه، هغې سره خو د کافرانو د یهودیانو لاس دی. هغوی له د خپل بجټ نه برفور دي حصه وباسي. زمونږ په پېښور کې چې کوم غازی دی،
سنټر جیل کې چې اوس موجود دی زمونږ د قوم هیرو دی د هغه چې کوم خلاف وکیل دی نو د هغې له وکیل د کوم ځای نه راځي د هغې دپاره NGO د امریکې نه وله وکیل لازي د هغه ځای نه وله دیو کیسونه لړاوهي چې د ختم نبوت دفاع والا چې څومره دی چې دا مونږه د دنیا نه ختم کو نو د دغه شانتي د ختم نبوت تحریک والا کال په کال په دې جماعتونو باندې ګرځي زما استاد چاند ټولې هغه ګوره د دې د پاره نه ټولې چې جلسې او جلوسونه پې کوي الحمدلله داسې مسلمانان دي چې د هغې د ختم نبوت د جلسې دپاره تیار مخکې ناست دي دا زما استاد دا چاندا ختم نبوت والا دا بیا په دغه ځګونه کې استعمالوي چې کله یو مسلمان د ختم نبوت دفاع وکړي نو د هغې دپاره بیا مخکې دیو په جیلونو کې کیس لړاوهي تحریک ختم نبوت والا نو الریډي هغې باندې مخکې پیسې لګي عدالتي نظام دی حالانکې اسلام ریاست خو هغې ته هیرو وی خو جمهوریت دا یو کفري نظام دی جمهوریت کې هغې گرفتاری ده نو دغه شانتي نو تحریک ختم نبوت والا په دنیا کې بیا د دغه شانتي کسانو دپاره دفاع کوي نو زمونږ ستاسو په دې چندو باندې به هغې دپاره دفاع کوي نو کوم وخت کې چې بیا دغه شانتي چاندې والا تاسو پوهېږئ چې دا حق پرستی او راشي نو برپور د هغې حمایت کوئ او د خپل وس مطابق د هغې سره امداد کوئ چې په هر ځای کې وي چې ستاسو هم د ختم نبوت په دفاع کې حصه شاملېږي او تاسو ته ما وویل چې په هر مسلمان باندې دا فرض دی چې د ختم نبوت دفاع به دی په هر وخت کې کوي نو الله رب العزت دې مونږ لا په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي ځکه ورځ په قیامت به مونږ تاسو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږو هغه سره مخامخ کیږو بار بار به مخامخ کیږو خو د هغه د ذات دپاره چې ما تاسو خدمت کړی وي د ختم نبوت دفاع نو انسان چې د ختم نبوت دفاع وکړي نو زلم لږ مطمئن وي نو دغه شانتي الله دې موږ تاسو له ټول د اعمالو توفیق را نصیب کړي آینده جمعه که خیر و زندگی و ژوندي وو نو انشاءالله د اودس ترتیب د اودس فرایض د هغې سنت مستحبات دا به بیانوم ځکه دا فرضي عمل دی او زمونږ ستاسو د ژوند معمول دی زندګۍ سره نو په وخت باندې حاضري کوئ چې تاسو په دې اعمالو باندې او په دغه فرایضو باندې پوه شئ نو تقریبا په درې څلور جمعې به خوشحاله کړي الله رب العزت موږ تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله